ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علم خان شیرپو په پروګرام بې باک رای کې ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو نن په بې باک رای پروګرام کې زما سره ډېر سینیر تجزیه نګار صحافي خالد منصور مامازی موجود دی. د هغوی سره به څو خبرې اترې کوو په ملکي کچه باندې، او هغې کې د ټولو وړاندې په 9 مۍ باندې یوه پیښه رامنځته شوې وه په سرکاري ودانو، پوځي املاکو، د شهیدانو په سلو او دغه شانتې کوم هلته کې چې ټینکونو، نو دغه زیانونه زموږ مخې ته د سوشل میډیا د لارې، د ټي وي د لارې تللي او مختلف خلکو چې هغه نه راغه و چې بس د کور کمانډر د کور نه هر څه تختول په پاکستان تحریک انصاف باندې د هغې تور لګېده او هغې د هغوی نه انکاري شو. اوس هغوی انکاري شوي دي، نو واقعي د دغې خلکو سره د هغوی تعلق نو په دې باندې به خالد منصور صاحب همدغه پوښتنه کومه چې دغه خلک زموږ نه نه وو، نو چې نه وو نو دا به دوی څنګه ثابتوي؟ ډیره مننه علم خان شیرپو. داسې وه چې د دې په دې باندې درې څلور بیانیې بدلې شوې. لومبي بیانیه دا راغله چې دا زموږ کسان نه دي، انتشاریانو ټولې سره یا انتشاري ټولې سره زموږ هېڅ قسمه څه تعلق نشته دی. دویمه بیانیه بیا دا راغله چې یاره که چېرې دا زموږ کسان عمومي چې لکه نو دوی له دې سزا ورکړی شي، دا خبره راغله. او د سزا بیا وایي چې موږ ته د دې فوټیجز وښایې، موږ ته د دوی هغه انتشار وښایې چې هغه څیزونه هم کله په میډیا باندې راغله، نو بیا دا خبره وه چې دوی ته د سزا ورکړی شي. زموږ دوی سره څه سوی نشته دی. چې کله دوی ته سزا ورکړی شوه، نو بیا د دوی دا بیانیه راغله پاکستان تحریک انصاف چې نه، موږ به د دوی خلاف اپیل کوو. هغې کې چې کومو کسانو اپیلونه جمع کړي وو، هغې د ملیټري کورټس نه دوی په دوی باندې اعتراض و. الان کې دا ملیټري کورټس چې دي دا هم د دوی په سلا باندې جوړ شوي وو. پس د هغې نه چې کله د دوی دغه خبره ختمه شوه، نو بیا دوی دا خبره وکړه چې یاره موږ به د دوی خلاف، د دوی د سزا خلاف به موږ اپیل کوو. هغه د اپیل خبره په دې باندې راغله چې دې کې خو څه کسانو ته 19 کسانو ته په دې کې معافي میلو شو، هغه کسان ووتل. نو چې کوم کسان ووتل، نو بیا ورته دوی سیرې واچولې وې چې یاره تاسو وروتې. نو د دوی تقریبا ټولې خبرې چې دي د نورو خبرو په شانتې دا خبره هم په خپله باندې دوی د خپلو خبرو تضادات لکه موږ دا ګڼو چې دوی کړي، د دوی کارکرانو کړي. نه علم خان، نو چې ګوره چې کوم کسان په هغه کې ککړو وو، هغه کسانو حلفنامې جمع کړي چې او موږ دا کړو، موږ په هغې باندې معافي غواړو. نو هلته هغوی حلفنامې جمع کړئ، دلته چې بار ووتل نو دوی ورته څېرې واچولې. نو زما په خیال باندې دې کې خو لکه د عقل خاوند خو په دې کلو پوهېږي چې دا څوک و څوک دي. دې کې خو پلان کوونکي یا راپارونکي علم خان ضروري خبره همدغه ده چې یاره کومو خلکو دا منصوبه پلان کړې وه، کوم خلک چې په دې کې لکه سټیک هولډرز وو، دا خو لکه ګوره آرمي چیف یا ملیټري کورټس دې خلکو ته سزا ورکړه او بیا یې پرېښودل. نو په دې باندې هم د خلکو ډېرې زیاتې نیوکې دي چې دی ولې پرېښودل او دا څه چلو. ګوره دا خبره ده. اوس که چېرې د دې چې کوم منصوبه ساز دي او هغه منصوبه سازو ته سزا نه میلاویږي، نو بیا به په دې باندې د خلکو نیوکې چې کومې دي دا به په بالکل جایز وي. د هغې وجه دا ده اوس که لکه دا خلک نو دا خو موږ داسې ویلو شو چې یاره دوی استعمال شوي وو، یا دوی په تیش کې راغلي وو، یا دوی پې شوي، نو دوی هغه بیانیه داسې جوړه شوې وه هغه ټیم سره، د دوی هغه جذبات داسې راپارولي شوي چې دوی دغه مسله وشوه دغه وخت کې دا حالات مخې ته راغلل. خو که اوس د دې کوم منصوبه ساز دي او هغه منصوبه سازو د هغوی ته سزا نه میلاویږي، نو بیا خو ښکاره خبره ده چې دا ټول هسې ګیم دی. 9 مۍ راله، 9 مۍ نه پس چې کوم دی 24 25 26 دغه تاریخونه چې کوم دی نو راغلل، د هغې نه پس چې کوم دی د مذاکراتو عمل شروع شو. نو د یو سیاسي سړي پوهه دا مخکې دا مذاکرات یا ټیبل ټاکس نه شو کېدی چې اوس چې کوم دی نو د مذاکراتو عمل له دوی زور ورکوي. علم خان ګوره داسې ده د 24 مۍ نه مخکې هم دوی په اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د هغې نه مخکې چې کله د دوی ګورنمنټ راغلي دوی په دې خبره باندې راغلي. د 24 مۍ د واقعاتو نه پس هم زموږ چې کوم وزیر اعلی صاحب دی هغه دا خبره کړې وه، بلکې اول ورځ هغوی دا سټیټمنټ ورکړی و چې زه به دا خلک چې دي نو زه به موږ به عمران خان په عوامي طاقت باندې روباسو. بل طرف ته د مذاکراتو عمل شروع دی. زه د مذاکراتو په عمل باندې هم تاته خبره کوم، لکه اسد قیصر صاحب بل ورځ چې کوم انټرویو ورکړی و نو په هغې کې هغې دا خبره کړې وه چې کوم زموږ د کمیټې میټینګ شو، نو د هغې اعلامیه دا جاري شوه چې دوی به ریټن کې خپل دغه ورکوي، مطالبات به پیش کوي. اسد قیصر صاحب وایي چې نه د دغې میټینګ چې کوم منټس دي نو بس هغه ریټن کې راغلل که نه موږ ته، نو زما په خیال هغې په دې کې هم سنجیده نه دي. د هغې 1 پوینټ اجنډا ده که چې عمران خان اس بې سره حاکولي، خو ټیک ده
کني نو لکه ادروایز مونږ په نورو خبرو باندې خبر نه کوو لکه کومه چې ښکاري. لکه دې وخت د خپل کارکون یا د نورو هغه فکر نشته. ګوره الف خان ضروري سیز همدغه دی چې لکه دوی وایي چې عمران خان صاحب رها شو د نور کارکونان که رها کېږي او که نه رها کېږي، خو چې عمران خان صاحب رها شي نو بیا به ورسره نور کارکونان په خپله او بیا په نورو کارکونانو باندې څوک څه به دغه کړي منصوبه ساز او یا چې کومه خبره کېږي خو دغه ده. خو دې کې الف خان ته دې ته وګوره چې لکه د کمیټې د مذاکراتو چې ته کومه خبره کوي نو په هغې کې خو اسد قیصر صاحب وایي چې ان د اینډ یا لیمن ګنډاپور صاحب وایي چې ان د اینډ یا بیرسټر ګوهر صاحب چې وایي ان د اینډ ټولو خلکو ټول همدا خبره کوي چې اخري فیصله به عمران خان صاحب کوي، نو بیا د کمیټې اختیار درسره نشته دی. نو دا خو زما په حساب باندې لکه څه هسې په دوی باندې ډب او چړ ګوري پښتو کې چې مونږ وایو. دې وخت کې اور وکړه چې ملک د سمی طرف ته روان دی، دې خبرې تصدیق چې کوم دی عمران خان په خپل هم کوي، خو د هغې نه پس د سیول نافرمانۍ اعلان د غریب فخر ملکونو ورسیزو ته دغه ویل چې ملک ته پیسې مه رالېږې، دې ملک ته پیدا ده. ته لکه دا کوم سیاست دی؟ دا ملک دشمني نه ده چې علب خان زه ته خبر وکړم د یو سیاسي دغه دپاره سیاسي ورکر دپاره یا د یو سیاسي پارټۍ دپاره دا ټولې خبرې اپشنل وي، هغوی په دې ټولو خبرو باندې اپشنز باندې سوچ کوي، خو د ټولو خبرو یوه خبره دا وي چې هر سیاسي ګوند چې څومره شعوري سیاسي ګوندونه دي هغې په دې خبره باندې پوهېږي چې قام له او ملک له به نقصان نه ورکوو. ګوره دوی IMF ته خطونه ولیکل چې تاسو دوی سره ډیل مه کوئ، دا د څه وجې؟ ګوره همدغه هغه خبرې دي. نو دلته کې که زموږ حکومت زموږ اسټابلیشمنټ یا زموږ عدلیه په دې څیزونو باندې غلي کېږي نو بیا خو دا ټول هر څه یو گیم دی، او که نه هغوی واقعي هم په دې باندې سټریکټلی اکشن اخلي. ګوره مونږ دا ویو که نه د معیشت اشارې په خره باندې دي، عمران خان صاحب هم دا خبره مني چې او د معیشت چې دا مستحکم کېدو طرف ته روان دی، خو ورسره مونږ دا ګورو چې عوامو ته د هغې نه لاس ریلیف نه دی میلاو شوی، خو مونږ دا ګڼو چې حکومت مونږ ته کومې خبرې کوي چې په راتلونکي لږ وخت کې به دا عوامو ته به د دې ثمرات میلاو شي. نو چې عوامو ته د یو څیز ثمرات میلاویږي او بل طرف ته ورسره دا خبره کېږي، نو زما خو په خپله خبره دا ده لفن چې د حکومتي کمیټې کوم مذاکراتي عمل شروع دي نو چې حکومتي کمیټې دا اواز اوچت کړي چې تاسو یو طرف ته دغه خبره کوئ تاسو بل طرف ته دا خبره کوئ، نو د دې نه خو تاسو لکه د ملک دشمني ښکاره کېږي که نه، تاسو په کوم حساب باندې به وایئ چې یاره لکه موږ د ملک سره دغه وو مخلص وو، نو د ملک د مخلصۍ آیا دا لار ده؟ الان کې لکه د په الف خان سیول نافرماني یا ترسیلات زر نه رالېږل چې دي که نه دا هسې یو خبره ده. زه تاته وایم چې لکه یو سړی په بهر ملک کې دی هغه هلته مزدوري کوي او هغه دلته بال بچ لس نه رالېږي، نو څوک به وله ورکوي؟ ته به وله ورکوې که زه به وله ورکړم؟ یا دلته کې څوک د بجلۍ بیلونه نه جمع کوي یا دلته کې نور یوټیلیټیز بلز چې دي. تېره ورځ همدغسې خبره وشوه په موټروی باندې یو سړي دغه نه کوي بیا پکې فایرنګ واقعه مخې ته راغله، نو ټول ټکس چې څوک نه ورکوي ښه نو څه به کوي؟ ګوره دا د سرکار وطن دی، که دا د عمران خان صاحب په خولې وي که زما په خولې وي که ستا په خولې وي که د شهباز شریف په خولې وي، دا نشي کېدی. سرکار سرکار دی، سرکار دی. خو دلته کې ګوره چې سرکار دې راغی نو بیا به د پوځ صفتونه کوي، چې سرکار کې نه وي زور در سره نه وي پاور نه وي نو حکومت کې وي زما چلېدنه. نن ته په شهیدانو پسې خبرې کې په یو ادارې به د بدنامولو کوشش کې، نو نن موږ ته خلک دا مثالونه راکوي چې د کوم ملک فوج کمزوري وي نو د هغه ملک د زوال نښې وي، او د هغه ملک چې کوم دی کمزوری کې نو فوج یې کمزوری کوي. څه وایې تاسو؟ الف خان د دنیا ټول ملکونه چې دي نو د دې د دفاع دپاره بلکې اسلام مونږ ته دا وایي چې تاسو به خپله دفاع کوئ، د دفاع ډېر زیات دغه راغلی دی د خپل دشمن د حریف سره د برابرۍ دپاره به ته په هغه وخت کې چې لکه دا غشي د تورې ضرورت نو په دې وخت کې اوس د ټینک او د میزایل او د دې څیزونو ضرورت دی، نو دا څیزونه به لکه ته خامخا ساتې د خپلې بقا دپاره د خپل قام د بقا دپاره د خپل جانمال او د عزت د خپل قوم د عزت دپاره د دې څیزونو به ډېر زیات خیال ساتي. دا کوم خبرې چې کېږي نو په دې حساب باندې که ته دې ته وګورې نو نه یوازې دا لکه دغه دی چې مونږ مثال په طور باندې قلمکار چې دی هغه په خپل حساب باندې د ملک په دفاع کې خپل کار ادا کوي، سیاستوال چې دی هغه په خپل حساب باندې د ملک په دفاع کې خپل کار کاروي، فوجي چې دی هغه به په خپل حساب باندې خپل کار کاروي. دا ټول خلک چې رايوځای شول دوی به دغه کوي، خو که نه اوس ادارې زه لګیا یم په فوج پسې لګیا یم، فوج دغه لګیا دی د سیاستدان لګیا دی په فوج پسې لګیا دی یا په عدلیه پسې څوک لګیا دی یا عدلیه په فوج پسې لګیا دی یا فوج په عدلیه پسې، نو دا څیزونه چې دي نو دا خو باهمي هغه انتشار طرف ته به دا خبره ځي خانه جنګۍ طرف ته، او چې خامخا ستا دا قوتونه کمزوري کېږي نو ملک په دې خامخا کمزوري کېږي. د ټولو نه زیاته خطرناک خبره لفظان په دې کې دا ده چې دلته کې ته یو اټومي قوت او دا غیر سنجیده رویې چې دي دا ته چې کومې وې په فوج پسې خبرې په عدلیې پسې خبرې یا په عالمي سطح باندې د پاکستان بې عزتي کول، نو دا څیزونه چې دي ګوره ټوله عالمي دنیا صرف ستا دې یو خبرې ته ده چې ته اټومي قوت یې، نو چې دومره نان سیریس ستا رویه وي نو بیا به څنګه دا چلیږي؟
په دنیا کې. خالي منصور د اخرنۍ پوښتنه په دغه پروګرام بې باک رایې کې کول غواړم صوبایي حکومت نه څومره پورې مطمئن یې دوی وایي موږ خو د اقتصادي چې کومه ده د هغې عمل نو آیا دلته کې څه غبن روان دی کرپشن روان دی څه نظر ساتئ علف خان د صوبایي حکومت نه صوبایي حکومت په خپل لاندې د مطمئن زو ته عام پبلک پاتې سم مطمئن شي ځکه هغه په خپل باندې وي چې موږ بقول دا وي چې نم سو کار ته پوری دي پته نه چې دا وی لاس چا تړلې چې کار مکوي باقي پاتې شو لکه د بقاعدګي خبره د ګډ ګورننس په نوم باندې دوی یو کمیټي جوړ کړل دا په هغه کې کله هیلث والا اوس د آر ایم آی د ایوب میډیکل کمپلیکس چې کوم یو ماشين دی آر ایم آی دا هغه د روکېدو خبره ده زموږ سابقه سپیکر صاحب چې دا غوي روک شوی دی مونږ په هغه باندې کمیټي جوړه کړه مونږ په ډي جی هیلث راو غوښتاغه مونږ لرانغه په هغه باندې دغه نیوکې دي دا دغه چې آر ایم آی ماشين ایوب میډیکل کمپلیکس کوم انتظامیه دغه و چې نه داسې خبر نشي دغه پینیم ټنه دی او په هغه کې لکه دا په 15 ورځو کې صرف کولاویدي نشي داسې یو خبره شو نو دلته کې یو سکول په سوابه کې یو سکول د انټي کرپشن دغه نه د ټیکدار نه 78 لک روپے 74 لک 78 لک سمثینګ دغه سي د اغینا اغه ریکور کړي نو صرف په یو سکول کې دا پوزیشن دی دغه سي هغه چې په هیلث کې ډیر زیات او بقاعدګي شوی دا 48 کروڑ روپے چې دا سالانه خزانه ته د قاضي میډیکل کمپلیکس په نوخار کې چې دا غینه دغه کې د نورو زینو نه مختلفو علف خان دغه د کرپشن صورتحال دی اوس دوی د دې لپاره یو ګډ ګورننس کمیټي جوړ کړی چې موږ په دې کې خود احتسابي عمل کوو دا اوس وخت ثابتوي چې دا خود احتسابي عمل دوی څومره پورې شفافیت سره کوي او په دې کې د دوی څومره پورې لکه دغه مخ ته راځي ځکه چې کوم سکینډلز مخ ته راغلل په هیلث کې مخ ته راغلل په ایجوکیشن کې مخ ته راغلل دا کوم یا په روډز کې یا په بلډینګز کې چې کوم سکینډلز مخ ته راغلل نو اوس دا سکینډلز خو لفن په ریکارډ باندې راغلل کنه چې دا په ریکارډ باندې راغلل نو ته دې ته وګوره زه تاسو یو ډېر عجیبه خبره کوم چې دلته کې بیلیون ټری سونامي چې دا زموږ د صوبې یو پروجیکټ دی ټیک شو په دې باندې زموږ د اربونو روپې په کرونو روپې خو د اشتهاراتو په مت کې ولګېدي او هغه بیلیون ټری سونامي زموږ حل دا دی چې زموږ په سالمه دنیا کې د پیښور ایر انډکس چې دی نو دا د ټول نه زیات خراب دی په خپل په سوچو کې چې موږ څونه په تضاداتو کې ژوندۍ تیرو صحیح ډیره زیاته مننه ګډ دغه پروګرام دی باقي کې اظهار خیال سینیئر تجربهګار خالد منصور صاحب ان شاء الله خو جندو په بل پروګرام کې بیا مخامخ کیږو په یو بل موضوع سره او باغی باندې باندې تاسو سره کوټلی او به باقي خبرې ترې کوو دغه د پښتونخوا صورت حال چې موږ څومره وینو نو ډیر زیات د کړکېچنې سره د بې قاعدګۍ سره او دې وخت کې نه ښکاري چې په دغه صوبه کې حکومت شته یا د حکومت رډ شته په بدمنۍ باندې به هم خبرې ترې کوو نو د بل پروګرام پورې ستاسو نه